السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو غل کړی وي امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشاله وئ ژوند په مزو کې به وئ د ظلم انتها شوې ده ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخته شوې ده هلک او جینۍ د کور نه وتښتېدل د هغه تښتېدو نه بعد بیا د جینۍ کورنۍ هغه هلک او جینۍ پیدا کړل ډېر په بد حال باندې قتل کړل دوستانو دا واقعه څنګه رامخته شوه دغه هلک او جینۍ داسې حرکت ولې وکړل ټول معلومات درسره په دې ویډیو کې شریکوم د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي دیر کې د ظلم انتها شوې ده ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخته شوې ده هلک او جینۍ اول د کور نه وتښتېدل د دغه تښتېدو نه مخکې دغه هلک جینۍ پسې ډېرې زیاتې رشتې ولېږلې و جینۍ کور والا ډېر زیات ظالمان وو دوی یې دغه رشته نه ورکوله رشته نه ورکولو په وجه باندې هلک او جینۍ دې ته مجبوره شول چې یو بل سره وتښتي دوستانو ډېره د ظلم انتها واقعه ده دوستانو هلک او جینۍ یو بل سره وتښتېدل د هغه تښتېدو نه بعد بیا جینۍ کورنۍ غیرت کې راغلل غیرت په نوم باندې دغه هلک او جینۍ ډېر زیات په بد حال باندې قتل کړل دوستانو کلیواله وایي دغه جینۍ کور والا ډېر زیات ظلم کړی دی هلک ورپسې زموږ تورکړی راغونډ کړی و هلک ورپسې ډېرې زیاتې جرګې وکړلې و دغه جینۍ پلار د ځان له نومه ظالم ساز کړی و چې دغه خپله لورې ورنه کړله او دغه انجام ورته میلاو شو دوستانو د کلي خلک دا مطالبه کوي چې دغه ظالم د جینۍ کورنۍ ته د ښه بدترینه سزا میلاو شي آیا اوس ګورو هغوی ته سزا میلاویږي نه میلاویږي دا به موږ تاسو ته په آینده ویډیو کې خامخا ښیو د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام